د الله پاک تربیت، د الله پاک رحمت، د الله پاک ترزیق او نعمتونه ورکول دا په یو قوم پسې خاص نه دي. ګوره دا تربیت کوونکې چې تربیت کوونکې دا دوه قسمه دي. څو قسمه دی؟ دوه قسمه. یو مربي او تربیت کوونکې هغه سي چې هغه په د خپل تربیت باندې عوض اخلي، عوض پیلی عوض د دې لپاره چې د خپل تربیت کې ربح وکړي، ګټه وکړي. او بل قسم مربي هغه دی چې په د خپل تربیت باندې ربح او ګټه نه کوي. نو الله جل شانه هغه مربي دی چې الله جل شانه په د خپل تربیت باندې په د رب العالمین صفت باندې د چانه عوض او پیدا نه اخلي. سبحان الله. دغه سګوره په دنیا کې نور مخلوقات دي، ګوره هغه تربیت کوي د خلکو، هغه مربي اطلاق پکېږي، خو لیکن دا صرف اسمی او لفظي مشارکت ته، نور معنا کې د الله پاک سره شرکت نشته. ځکه الله پاک مربي دی په یو معنا سره او مخلوق مربي دی په بل معنا سره. فکر شته که نشته؟ ګوره د الله جل شانه ما دغه کده د الله جل شانه او د مخلوق ته تربیت یو څه فرقونه دي. یو فرق دا دی ګوره چې مخلوق خاص کر بادشاہان بوالو چې مخلوق او بادشاہان او مشران د خپل غلامانو د خپل کشرانو تربیت کوي. نو سره پاره کوي لغرض انفسهم، د پاره د غرض د خپل ځان کا، لا لغرضهم، نه د پاره د غرض د مریانو. لکه مطلب دا ګوره چې یو بادشاہ دی، یو مشر دی او خپل مریان پالي او یو نعمت پې کوي بل نعمت پې کوي، نو سره پاره پې کوي ډېر پاره چې د په کار راشي، د نوکری وکي، د خدمت وکي، د مطلب دیړي وکي، د پیسې وګټي وغیرہ وغیرہ. او که دغه شپ کې نه نو به تربیت کوي. تعلق خلک ګرځي بیا بچایان وایي ته پوښتنه کوي. دغه سګوره کوم ور پلارم تربیت د بچی کوي نو سره پاره کوي د خپل غرض د پاره. نو اکثر مور پلار دسی چې ډیره پاره د خپل بچی تربیت کوي چې زما سباله دنیا کې پکار شي، مال پیسې وګټي، مال جامې وګټي، مال رزق راوړي، که هغه حلال که حرامي، دا فکر کوي. او دغه سګوره استاد او مرشد او پیر مبارک هم دغه سره چې دا غو تربیت هم د الله په تربیت سره خلاف دی. نو ګوره پیر اکمل او پیر کامل مکمل د سپیری چې هغه د خپل رضا د خپل غرض لپاره لګیا نه، نو ټیک دا خو د سیدا چې هغه تربیت د الله پاک د رضا لپاره دی، د الله پاک د رضا لپاره دی. خو لیکن به دومره دا چې د الله پاک تربیت هغه ذاتی دی پېښوي، او د پیر مبارک چې یو مرشد هغه خو هغه تربیت کې چې کوم الله پاک ورکړي دی، عطوایي تربیت دی. فکر دی کنه. خو بیا خامخا د خپل غرض لپاره دی چې دنیا او آخر الله پاک دغه دا مطلب دا چې څوک نه پس دغه خلاص شوی نه، لکه عام استادان شو، عام مربلار شو، ناغه دوی لپاره تربیت ته مور بچو کوي او د خپل شاګردانو چې زما آخرت کې پکار شي، مطلب ما ته ثواب ملاوي شي، ما ته اجر ملاوي شي. دا به خپل غرض دی، دا اجر ملاوي دل او ثواب دا به خپل غرض دی. الله پاک د چا د اجر او د چا ثواب ته مدار نه دی، ځکه الله پاک د څوک اجر صبر کولی نشي. بل ګوره دا د الله جل شانه تربیت، د الله جل شانه هغه ربواله دا د نور مخلوقاتنا ګوره ممتاز او جدا دی، فرق شته. ګوره دا ده کنه چې کله یو مخلوق د بل مخلوق تربیت وکي، هغه وپالي، دغه لاس واړی، مرسته وکي، نو چې څومره سده لاس واړی، څومره تربیت وکي، نو په هغه اندازه باندې د دې مربي د تربیت کوونکي سړي د مال نه د خزانه هغه مال کمیږي کنه کمی. مسته بادشاہ شوي، د پاکستان بادشاہ شوي، تا د رعیت سره او د خلکو سره لاس واړاو، په رمضان شریف کې د پیکج ولګاو 10,000 روپۍ، 2 روپۍ یا وړو یا وريجي، چې څومره ته تربیت تاغو کې نو خامخا به ستا ښکاره خبره ده ستا خزانه کې به کمی راځي که نه راځي.
استا جب تشيږي. خو الله جل شانه هغه ذات دی چې الله جل شانه هر څومره د مخلوق تربیت کوي او د مخلوق هغه تربیه فرمایي، نو د الله جل شانه په خدای کې د ذره برابر کمې ناراضي، نه پکې نقصان ناراضي. فکر شته که نشته؟ ناراضي. دریم پر عقیده دی ګوره، لکه هغه آیت شریف کې وروسته بیا به راشي ان شاء الله تعالی د سورة حجرات شریف دغه د حجر 21 نمبر آیات دی چې وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. دریم پر عقیده دی ګوره د دنیا د تربیت کوونکو د الله جل شانه د تربیت چې اذا الح الفقير عليه ابغضه، چې کله په دنیا کې دا کم مربین دي، لکه د دنیا کم تربیت چې د خلکو کوي، پیسې ورکوي خلکو لا یا وړه ورجې ورکوي هغو سلا سړی، نو چې کله یو فقیر او ملنګ د باچا دربار ته او دغسې هغه ظاهري دنیایي مشر دربار ته نن سبا امینې شو، پوټي دغه شو، دا وزیر اعلی شو، وزیر اعظم شو او دا شی نمینه شو، نو چې بار بار فقیر او غریب ورشي نو ابغضه په غوسه کوي بیا که بیا ته غوسه کېږي، وایي کېنه مړه بل کار دی نشته او راځې بار بار او زما نه غواړي چې راکه او راکه او راکه او راکه، که نه غوسه کېږي په ړانګو یې جیل تېر دی. خو الله جل شانه هغه ذات دی چې څومره فقیر بار بار د الله پاک در ته راځي او څومره فقیر بار بار جړاګانې کوي، بار بار الله پاک نه غواړي، په دې الله پاک خوشحالېږي او راضي کېږي دی. که نه خبره پوه نه شوې؟ درې که دنیا مربیان، درې که دنیا پرسته مربیان، هغه مربیان چې هغو تربیت هم اصل کې الله پاک ته راجع دی، ځکه که دې باچا له او دې مشر له پېښ وي د الله پاک هم نعمت ورکړی دی، نو دا خو د الله پاک په نعمت کې تصرف کوي، دا خو اصل کې الله پاک ورکړی. نو د الله جل شانه نه پېښ وي د تربیت نه الله پاک دې موږ زار کړي. ځکه حدیث شریف کې راځي چې الله جل شانه هغه ذات دی چې پېښ وي چې دغه د اذا لم يسأل پېښ وي نو یغضب، چې کله الله پاک نه سوال ونه کړی شي، یو بنده د الله پاک نه سوال نه کوي، نه غواړي دي، نو الله پاک دې په غضب کېږي، په غضب کې په قهر کې راځي. او ان الله يحب الملحين في الدعاء، الله پاک هغه کسان خوښوي چې کوم ډېر الحاح کوي او ډېر عاجزي او تضرع کوي په دغه کې، دا ډېر بار بار سوال کوي د الله پاک نه دعا کوي، بار بار دعاګانې غواړي او بار بار د الله پاک نه شی غواړي، دغه د الله پاک خوښ دي. څلورم پر عقیده دی د دنیا د مربیانو او د الله جل شانه چې ګوره دنیا مربي چې دی د دنیا کې چې تاسو څوک لاس اړئ نو اله به یې څه اړئ چې کله څه تا ښه وکړو او چې ښه ورسه ونه کړي نو تا له چرته بیا نه وړه درکوي، نه وریجې درکوي، نه غوړي درکوي. همدغه وجه راکړه نن سبا دا سرکاري خلک چې کوم دی پوه شوې، که د جماعتیانو پارټۍ کې نه وي نو ستا د خولې نه به وبځي، خو یو پوه شوې یو ډوډۍ نه درکوي، لسګونه هم نه درکوي. که د دیوبندیانو پارټۍ کې نه وي پوه شوې نو لسګونه هم نه درکوي، وریجې نه درکوي، غوړي نه درکوي، هېڅ شی درکوي. چې پارټۍ ته واکوتي مې به درکوي. نو چې هغو غرض دی پوره کول، هغو سره احسان وکړو نو الله به تعالی به هغو څه درکړي. او الله جل شانه هغه ذات نه دی، الله جل شانه هغه ذات دی ګوره الرحمن، الحمدلله الرحمن الرحیم، الله پاک رحمان ذات دی. نو که څوک د الله پاک څخه کوي او که نه کوي، د الله پاک څخه څوک نشي کولی، الله به چاته محتاج خو نه دی که نه پوه شو. مطلب دا که نیکي کوي او که نه کوي، که بندګي کوي د الله پاک چا بندګۍ ته محتاج نه دی، باوجود دغه که الله پاک بندګي کوي او که نه کوي خدای به الله پاک رزق درکړي، الله پاک رزق ورکوي. ګوره لږ کافران دنیا کې ګرځي، لږ ګمراهان، فاسقان، فاجران، زناکار، بدکاران، حرام خواره ګرځي، ټول هغه رزق خوري. نو دا دنیا د مربیانو د الله پاک د تربیت دا فرق شو. پنځم وجه دا ده ګوره چې
الله جل شانه هغه سي رب العالمین دی، هغه سي رب د کائنات دی. ګوره چې په دنیا کې ستاسو کوم سړی ښه کوي او ستاسو لاس اړوي، ستاسو هر قسم مرسته کوي، مطلب دا تعالی جامې کوي، تعالی پیسې درکوي، تعالی وریجې درکوي، تعالی غوړي درکوي، خو یو خبره شته برهان ولسي، که تا یې لږ پوټی غیبت وکړو بیا یې درکوي؟ ته قسم وخوره لږ پوټی غیبت دی. یا غریب څه شو؟ یا غریب شو بس، لکه مطلب د خپلې مالدارۍ نه کته راوغورځېده، ایمنی نه بس اوس پوه شوې بس غریب شو، بس بادشاهي ختمه شو، تاسو به یې لاس چېړولی؟ نه، د هغه احسان ختم، د هغه تربیت تا باندې ختم. یا خدا خو مخلوق دی که نه، ګوره که دی مړ شو خولې چینګه واړوله، تاسو به یې لاس چېړولی؟ نو ګوره د مخلوق تربیت چې دی هغه منقطع کېږي، هغه کټ کېږي. که ته له غیبت وکړي ام بدرت پسې وي مثلا، نو هغه رزق تا باندې بندوي، تا باندې هغه خپل تربیت بندوي. او د الله پاک داسې رحمان ذات دی، رحیم پیش رحمان ذات دی او رحیم، چې که دنیا کې څوک ګډوډي مو وي په الله پاک باندې کفر هم وکړي نو بیا هم الله پاک هغه رزق ورکوي. ولې کافران نه خوري څه که نه؟ ښه دا سودخواره شو، زناکار شو، دروغ ویونکي شو، چغلي ویونکي شو، او دغسې مطلب نور په قسمه قسم حرام کارونو ګناهونو والا شو، الله پاک نافرماني نه کوي څه؟ د الله پاک نافرماني کوي، د الله پاک عصیان تمرد کوي د الله پاک نه، او بیا هم چې دی الله پاک وله رزق ورکوي، الله پاک یې تربیت کوي. او بل الله پاک هغسې عظیم ذات دی چې الله پاک پوه شوې د فقر نه منزه او مبرا دی. الله پاک فقیر خو نه دی، نو الله پاک باندې فقر نه راځي. د الله پاک تربیت دایمي او استمراري دی، او د مخلوق هغه څه دی وختي دی. او دغسې الله پاک د موت او مرګ نه هم پاک مبرا دی. په الله پاک باندې موت او مرګ نه راځي نو د الله پاک تربیت نه ختمېږي. او بیا ځان له خبره ده چې الله پاک په دنیا کې رحمان دی، رحمت عام دی، او بیا په آخرت کې چې دی هغه رحیم دی، رحمت خاص دی صرف مؤمنانو مسلمانانو باندې. دغسې ګوره شپږم وجه لکه ما ته وختي اشاره هم کړله چې د الله جل شانه تربیت او د مخلوقاتو تربیت د دې فرق دی. ګوره د الله پاک تربیت، د الله پاک رحمت، د الله پاک ترزیق او نعمتونه ورکول دا په یو قوم پسې خاص نه دي چې ګنې مطلب یاګانو قوم الله پاک رزق او طعام ورکوي او کټکې خیل الخیل نه ورکوي، یا د مردان خلکو له ورکوي الله پاک رزق او د باجوړ خلکو له نه ورکوي، یا د پاکستان خلکو له ورکوي د سعودي عرب خلکو له نه ورکوي. نه دا پکې نشته. دې کې د قومون دون قومین تخصیص نشته. د الله پاک درته چې څوک هم راغلی د الله پاک بنده خرته دی، بنده دی بس، نو الله پاک رزق ورکوي. ان رحمتي وسعت كل شيء. الله پاک رحمت هر شي ته واسع او پراخه دی. او دا مخلوقات چې ګوره دي ما ته وختي ویل کنه چې نن سبا په کوم پارټۍ کې داخل نه وي نو هغو سره د 10 روپو مرسته هم نه کوي، که نه کوي؟ او بیا دیوبندیان داخل پنډیزي پوه شوې او دغه د جماعتیان او دغسې مطلب په دې عامو علاقو کې لکه مطلب دا ملکان شو، دا مشران چې کوم خلک دي دا ملکان شو، ملخان شو پوه شوې، او دا نور دغه شو نوابان شو، نو اکثر داسې کوي چې په خپل قوم یې څوک چې هغو سره لاس اړوي، خو چې په خپل قوم یې نه وي نو هغو سره لاس نه اړوي.